الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جمع عزتمندو، ما د قرآن کریم څخه حصہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث مبارک و یو حدیث دا ولسته. الله رب العزت قرآن کریم کی فرمائی: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس دا به د مرګ ذائقه خامخایي سکی. زما عزتمندو، الله رب العزت ما تاسو له دا زندگی را کړې ده، خو لیکن دا د دې یو مقصد دی. مقصد هم الله رب العزت قرآن کریم کې بیان کړی دی. الله رب العزت فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما انسانان او جنات خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. زما او ستاسو د زندګۍ مقصد دا د الله رب العزت عبادت دی، د هغه بندګي ده، د هغه منل دي، د هغه په احکاماتو په حکمونو باندې تلل دي. زما عزتمندو، چونکې زما او ستاسو زندګي محدوده ده، لږه ده، څه ټایم دپاره ده. الله رب العزت فرمایي: فی الارض مستقر ومتاع الی حین. ستاسو دپاره په ځمکه کې اوسېدل دي او پیدا ده لږ ټایم دپاره. او تاسو به د ځمکې نه د دې خپلې زندګۍ نه څه وخت دپاره پیدا واخلو، بیا به ختم شي زما او ستاسو زندګي. دا د الله رب العزت یوه ټاله فیصله ده. په دنیا کې هر قسمه خلق شته، څوک د څه نه انکار کوي، څوک د څه نه، څوک د څه نه، خو لیکن د مرګ نه څوک هم انکار نشي کولی. او دا مرګ یو داسې څیز دی چې دا د تمام خوندونو د هر څیز خوند چې کوم دی دا ختمونکی. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي: اکثروا ذکر هازم اللذات. تاسو د هغه څیز تذکره ډیره کوي چې هغه خوندونه ختمونکی دی. عام طور سره ما تاسو ګورو که نه، په زندګۍ کې یو کس به ډېر انتهایي خوشحاله زندګي تېره کړي ټوله، خو لیکن یو غټ غم پرې راشي که نه، نو د هغه نه بیا هر سیر شي، بیا ورته دا پته نه لګي چې یاره ما چېرته په زندګۍ کې خوشحالي م لیدلې ده، زه خوشحالي م پېژنم، پته ورته نه لګي. انتهایي سړي ذهن دومره ماوب شي، دومره راټول شي، دومره راغونډ شي، ورته پته نه لګي چې یاره دا خوشحالي م څه څیز دی. نو دا مرګ چې دی انتهایي سخت څیز دی. حدیث مبارکو کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی بد عملی او د ده نه روح قبض کېږي، نو اول الله رب العزت چې کومې فرشتې را لیږلي د ده د روح قبض کولو دپاره، نو ده ته اول چې کوم دی جنت وښیي، ورته وایي چې دغه ستا هغه مقام، دا ستا مقام، او بیا د هغې نه بعد ورته دوزخ وښیي، ورته وایي چې تا دا خپله زندګي داسې تېره کړه، منچاهې زندګي یې تېره کړه، لکه نن سبا چې الله دې رحم وکړي، لکه ما او تاسو څنګه زندګي تېروو که نه، خپل بس چې زړه څه وایي بس هغه شانتې کوو، نه د الله رب العزت حکم ته ګورو، نه د نبي علیه الصلاۃ والسلام طریقو ته ګورو، بس زړه کې څه رالی هغه راته صحیح ښکاري. نو فرشتې ورته وایي تا منچاهې زندګي تېره کړه، تا د خپله خواهشاتو مطابق زندګي تېره کړه، الله رب العزت جنت کې تا له دغه مقام مقرر کړی و، دغه ځای دله جوړ کړی و، خو چونکې تا په دې خپله زندګۍ کې الله رب العزت ناراضه کړ، بیا ورته جهنم وښي. نو الله رب العزت ستا نه دغه انعام واخېسته، دغه د جنت دغه ښکلې خوشحالۍ او د بهترینه زندګي یې درنه واخېسته، اوس دغه جهنم کې ورته خپله ټکانه وښي، ورته وایي دغه ځای ستا دی. نو بیا عام طور سره چونکې ما او تاسو زما او ستاسو عادت دا دی که نه، د انسان عادت دا دی چې کله یو ښکلې بهترین څیز وویني که نه، نو د هغې د حاصلولو کوشش کوي،
او وایي چې یاره دغه ځای ته دغه ځای مې ولیدلې دغه ځای ته زر ورسېدې، خو لیکن د دې برعکس که چېرته سخت ځای ته یې بوځئ که نه په هغې کې تکلیف وي مشکل وي د هغې نه به ډډه کوي. نو دا صرف دا مثال سمجھاولو دپاره چې دا خبره ذهن کې کینی، دا خبره اوږدوم ځکه چې دا خبره ذهن کې کینی. نو چونکې دته ابتدا کې جنت وښودلی شي بیا ورته جهنم وښودلی شي. جنت یې درنه واخېسته، هغه انعامات او هغه بهترینه زندګي یې درنه واخېسته، اوس دغه د سختو زندګي او دغه عذابونه ستا په سر دي، دغه ځای ته به ورځې. نو چې کله عام طور سره ما او تاسو د دغې سختو نه ډډه کوو که نه، نو دغه روح چې کم دی دا بیا انتهایی کلک شي د جسم کې. محدثین حضرات فرمای چې فرشتې دا روح راکاږي، روح راکاږي چې یاره دې د جسم نه جدا شي بیل شي، او روح چې کم دی دا لاندې زور دی. نو عام طور سره دا څه قاعده کلیه نه ده، خو لیکن دا چې کم ګناهګار سړي د هغه روح چې کم دی په دغه وجه لږ په سختۍ باندې قبض کېږي. او د دې برعکس چې کم سړي د الله رب العزت احکامات پوره کړي، الله رب العزت یې په خپله زندګۍ کې خوشحاله کړي، نو دته اول جهنم وښودلی شي او بیا د هغې نه بعد ورته جنت وښودلی شي. ورته وایي الله رب العزت ستا دپاره دغه ځای هم دله تیار کړی و جهنم کې. که چېرې تا د په دې زندګۍ کې الله رب العزت نو راضي کړی، تا منچاهه زندګي تېره کړې وه، نو دغه ځای دی د جهنم هغه مقام ورته وښیي، ورته وایي دغه ځای دی. خو چونکې تا دا زندګي داسې تېره کړه چې په هغې کې د الله رب العزت راضي کړه، الله رب العزت ته خوشحاله کړی دی، د الله رب العزت احکامات ته منلي دي، د نبي علیه صلات وسلام په طریقو باندې خپله زندګي تېره کړې ده، نو الله رب العزت د دغه ځای نه تعالی خلاصې درکړه او بیا ورته جنت کې خپل مقام وښیي چې دغه ستا هغه مقام دی. الله رب العزت د دغې عذابونو نه او د دغې مشکلاتو نه وساتلې او دغه خوشحالۍ او دغه انعامات یې دله درکړه. نو ما مخکې مرض وکړه چې بهترین او ښه څیز هر سړی حاصلول غواړي، نو دا روح چې کم دی چې فرشتې لږ روح راکاږي، نو د هغه روح وایي چې یاره کله به دغه ځای ته رسم، کله به دغه انعامات حاصلوم، په ټوپ باندې راځي، زر راځي. نو الله رب العزت اکثر ما او تاسو ګورو کوم سړی د الله رب العزت په احکاماتو باندې زندګي تېرېږي که نه، اکثر ته څوک خبر هم نه ښه یاره بس اودو بس په اودو کې ته روح کا بس شوی پته هم چاته ونه لګي. ما خو داسې خلک هم لیدلی دي چې په سجده کې ته روح تللی دی. دا انتهایی یقینا د سعادت مرګیه، خو لیکن د دې پس منظر څه وي، هغه په زندګۍ کې داسې اعمال کړي چې الله رب العزت ته په داسې حالت کې روح والی چې هغه الله رب العزت ته د ټولو نه خوښ دغه د حالت دی. د بنده په حالاتو کې د ټولو نه خوښ حالت چې الله رب العزت دی هغه د سجدې حالت دی. نو په داسې حالت کې ته بیا روح هم واخلي. زما عزتمندو عرض دا کوم چې دا مرګ چې کوم دی انتهایی سخت څیز دی، خو لیکن که کوم سړي د دې دپاره تیاری وکړه نو انعامات یې هم شته، خو لیکن که چا تیاری ونه کړه نو د هغې دپاره چې کوم دی بیا سخت عذابونه او مشکلات هم شته. زما عزتمندو زندګي چونکې مخکې مې معرض وکړه ډېره کمه ده، لږه ده، خو لیکن صرف ضرورت د دې خبره ده چې ما او تاسو خپل د زندګۍ مقصد وپېژنو. زما د زندګۍ مقصد څه دی؟ الله رب العزت څه دپاره پیدا کړی، زما کار څه دی، زما ډیوټي څه ده، چې ما او تاسو کله دغه وپېژندل که نه، نو یقینا چې د همیشتن هغه خوشحالۍ زما او ستاسو دپاره بیا منتظر دي. دلته سترګې پټېدل او هغه کامیابۍ او هغه انعامات حاصلول دا بیا سم دي. زما عزتمندو د دغې نه مخکې چې ما او تاسو له مرګ راشي دغه خپل اعمال سمول، ځکه ما مخکې مرض وکړه. بل یو حدیث کې راځي زما عزتمندو دا روح قبض کېدل انتهایی سخت کار دی، انتهایی سخت عمل دی، خو لیکن چې کوم سړی په خپله زندګۍ کې الله رب العزت راضي کړي، نو ما عرض وکړه چې خلکو ته پته ونه لګي او د هغه نه روح قبض شوي، خو لیکن چې کوم سړی د الله رب العزت احکامات پوره نه کړي
نو دا هغه برعکس انتهایی سخت دغه وي. یو حدیث مبارک کې راځي چې دا روح قبض کېدل دومره سخت کار دی لکه چې دا ژوندی چیلې نه د ژوندی بیزې نه سړی سرمن وباسي. زما عزتمندو په هغې باندې بیا څه تېرېږي، سوچ او تصور کول پکار دی. بل یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لکه چې په لمدو مالوچو کې سړی سپر کېږي سپر نه لکه ګرم اوسپنه او څنګه د هغې د سوځېدو پته نه لګي خو لیکن لوخړې ترې خېږي. نو دغه شانتې چې کوم دی کله د انسان نه روح قبض کېږي که نه نو د ده دا جسم داسې لوګي کوي خو لیکن دا د سوځېدو یې پته نه لګي. زما عزتمندو انتهایی سخت عمل دی، سخت کار دی. دا و تاسو ما و تاسو ته دا سیس په سر باندې پروت دی، دا په هر انسان باندې راتلونکی دی خو لیکن که ما و تاسو د دغې نه بچ کېدل غواړو او ما و تاسو وایو چې یاره ما و تاسو سره الله رب العزت د احسان معامله وکړي او په نرمۍ سره رانه روح قبض شي نو دا زندگی چې کم دی دا داسې تېرول دي چې په هغې کې خپل رب راضي کول دي، د خپل رب په احکاماتو باندې عمل کول دي. اگر چې زما خواهش دی او زما زړه دی یو زر ځله نه مني او هغه دې نه مني خو لیکن زه اکثر دا خبره کوم چې شیخ صاحب فرمایل هغې به وایي حدیث مبارک دی چې النفس کالطفل، دا نفس چې کم دی دا په شان دی د ماشوم دی، دا چې دا به غلی راغلی ده ته به دوکي ورکې دا چل دا داسې اسان دی او دا داسې او دا په مزه به نیکو اعمالو ته راړې. نو چې څنګه حدیث مبارک کې راځي که نه چې بهترین عمل هغه دی چې هغه په دوام سره وي، همیشه تنی لږ دی وي. ما او تاسو بعضې خلک داسې وي که نه په کلونو جومات ته نه راځي او بیا چې کم دی یو ورځ به راشي نو بس نوافلو ته ونښلي نو بس هغه ټول کال هغه وټ کټو باسي نه، 2 رکعته نفل کوه، همیشه تن کوه. دغه الله رب العزت ته ډېر زیات محبوب دی او په دغې باندې کامیابي محاصلېږي. بل یو واقعه مې ذهن ته زما عزتمندو که ما او تاسو الله رب العزت ته نږدېکت غواړو، د الله رب العزت نږدې بندګان جوړېدل غواړو نو ګورې دا په فرایضو سره صرف نه کېږي. که یو سړی وایي چې یاره مړه زه خو 15 وخته لمونځ کوم که نه، دا خو داسې دي لکه موږ پښتو کې متل کوو که نه چې نه سیخ وسوځي او نه کباب، که نه دا خو نه سیخ سوځېدل دي او نه کباب سوځېدل دي، دا خو ته سر بار شوې، دا خو تا ایله بس هغه خپله ډیوټي پوره کړه. که تو سیوا غواړې، سیوا انعام غواړې، الله رب العزت ته نږدېکت غواړې نو د هغې دپاره به سیوا محنت کړي. هغه سیوا محنت څه دی؟ سیوا محنت دا دی چې هر مونځ سره 2 رکعته نفل وکړه. په فرایضو سره ته صرف هغه خپله ذمه خلاصې، په نوافلو سره چې کوم دی ته به الله رب العزت ته نږدې کېږي. نو الله رب العزت ما او تاسو ته د فرایضو سره چې کوم دی د نوافلو هم توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا